السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسالت بن عبادة ذکر د تیرو یوسو خطبو را روان دی. حضور فرمایي چې نن به د دې آخري حصہ بیانوم. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس انصارو چې د خپلو نه څو خلیفه منتخب کول غوښته، په هغوی کې د دې نامه هم په خاص خستل کېده. رضا بشیر احمد صاحب هم په سیرت خاتم النبیین کې لیکلي دي چې د انصارو په دې زور چې دوی د خلیفه منتخب کړي شي او دوی د قوم سردار هم وو، او چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفه منتخب شو، نو هغه وخت دوی متزلزل شوي وو، بلکې د هغې نه مخکې د انصار په دغه وینا چې دوی ته کېدل پکار دی. په دغه حواله حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ ډېر په تفصیل رڼا اچولې ده. خلافت د مقام اهمیت هم په دغه حواله بیان کړی دی. نو ځکه حضور فرمایي چې زه دا بیانول ډېر ضروري ګڼم، د وخت ضرورت دی ډېر. د حضرت مسلم موعود د حوالې نه مخکې حضور فرمایي چې مخکې به د حضرت مسلم موعود د حوالې نه مخکې به زه یو حدیث او یوه تاریخي حواله هم وړاندې کړم. حمید بن عبدالرحمن وایي چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سال په وخت حضرت ابوبکر د مدینې په نه بهر وو، لرې وو. چې کله هغوی راغلو نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مخ نه کپړه لرې کړه، د هغوی مبارک مخ هغوی ښکل کړو. ویې فرمایل چې زما مور پلار د تاسو نه زار شي، تاسو د ژوند او د وفات په حالت کې څومره پاکیزه وئ. او بیا هغوی وایي چې د کعبې د رب مې د قسم وي چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوي دي. او دې نه پس هغوی او حضرت عمر رضی الله عنهما ډېرې په تیزۍ ثقیفه بنو ساعده طرف روان شو. دوی دواړه چې هلته ورسېدل نو حضرت ابوبکر خبره شروع کړه. هغوی په قرآن کې چې د انصارو باره کې څه نازل شوي دي په هغې کې هېڅ هم پرېنښوده، او نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د انصارو د فضیلت باره کې څه فرمایلي وو هم هغوی ټول بیان کړه. بیا هغوی فرمایي چې تاسو خبر یې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي وو چې که ټول خلک یوې وعدې کې روان وي او انصار په بلې وعدې کې، نو زه به د انصارو وعدې ته ځم. بیا هغوی د سعد مخاطب کړه. هغوی فرمایل حضرت ابوبکر چې یا سعده ته خبر یې چې ته ناست وې چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې د خلافت حقدار به قریش وي، او په خلکو کې چې کوم نیکان وي هغوی به د قریشو د نیکانو خو تابع وي، او چې څوک چې فاجران وي هغوی به د قریش د فاجرانو تابع وي.
نو حضرت سعد وایي چې تاسو بالکل صحیح وي، موږ وزیران یو، تاسو امیران یې. دا حدیث د مسند احمد بن حنبل دی. په طبقات الکبرا کې په دغه موقع تفصیل داسې لیکل شوی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس حضرت ابوبکر د حضرت سعد بن عباده طرف ته پیغام واستولو چې هغوی د راشي بیعت دې وکړي، ځکه چې خلکو بیعت او ستاسو قوم بیعت وکړو. نو په دې هغوی وایي چې قسم مې در په خدای چې زه به تر هغه وخت بیعت نه کوم تر څو چې زه د خپل د ترکش چې څومره غشي دي زما هغه په خلکو ونه لم، یعنې انکار هغوی وکړو. او هغوی دا وایي چې کوم خلک زما د قوم او زما په قبیلې زما تابع دي، د هغوی سره زه تاسو ټولو سره قتال ونه کوم. او حضرت ابوبکر ته یعنې دا د دې د قول مطابق هغوی انکار وکړو. او دا وایي چې کوم خلک زما د قوم او د قبیلې دي او ما تابع دي، هغوی سره چې تر څو تاسو سره قتال ونه کوم. حضرت ابوبکر چې ته دا خبر ملاو شو، نو بشیر بن سعد دا وایي چې یا د رسول صلی الله علیه وسلم خلیفه دوی کو اصرار کوي، یعنې په انکار باندې اصرار کوي لګیا دی او ستاسو بیعت نه کوي تر څو چې که دوی که وژلی شي او دوی تر هغې نشي وژلی کېدی تر څو چې دوی سره د دې اولاد او د دې قبیله هم ونه وژلی شي او دا به هم ونه وژلی شي تر څو چې دا قبیله د دوی ټوله د خزرج قتل نه کړی شي او خزرج هم نشي وژلی کېدی تر څو چې اوس ونه وژلی شي. نو تاسو د دې طرف ته پیشقدمي ونه کې چې په داسې حال کې چې خلکو دپاره معامله سمه شوې ده او هغه ته اوس زیان نشي رسولی، یعنې د هغې په قوم کې چې کوم اکثریت دی هغې بیعت کړی دی او که انکار دې کړی نو بیا خبر نه، ځکه چې دوی یوازې دي نو چې پرېښودلی شوي دي. حضرت ابوبکر د حضرت بشیر نصیحت قبول کړو او حضرت سعد یې پرېښود. او بیا چې حضرت عمر خلیفه شو، یوه ورځ هغوی د مدینې په لاره کې سعد سره ملاو شو. هغوی ورته وفرمیل چې یا سعده وایه، نو هغه ورته ختم وایه. نو دوی یو بل څه خبرې کولې. نو حضرت عمر ورته وفرمیل چې تو هماغه شی څنګه چې مخکې وې. نو سعد ورته ویل چې او زه هغسې یم. او خلافت تاسو ته ملاو شوی دی، ټیک ده، خلکو بیعت هم کړی دی خو ډېرو لا تر اوسه نه دی کړی. بیا هغوی دا وایي چې قسم خدای ستاسو ملګری دی حضرت ابوبکر رضی الله عنه موږ باندې تاسو نه زیات ګران و. د حضرت سعد حضرت عمر ته وی چې هغې زموږ زیات خوښ اوس نه ستاسو په مقابله کې. بیا حضرت سعد ووایي چې په ما سهار داسې حالت کې راغلی دی چې زه ستاسو ګاونډ کې اوسېدل نه خوښوم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې کوم ته چې د خپل د ګاونډي سره اوسېدل نه خوښوي، نو بیا هغې ته پکار ده چې د هغه د خوا نه دې لاړ شي. نو سعد ورته وویل چې زه به دا خبرې نه کوینې، زه به همدا کوم او زه به داسې ګاونډ ته ځم چې تاسو نه ښه وي. او د دې ته څه ډېره موده نه وه تېره. حضرت سعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په آغاز کې د شام طرف ته هجرت وکړو. دا د طبقات الکبرا حواله ده. د حضرت سعد باره کې دا ذکر هم ملاویږي چې هغوی د حضرت ابوبکر بیعت کړی و. نو تاریخ طبري کې دا لیکلي دي چې القوم علی بیعت و بایع سعد، یعنې ټول قوم وار په وار د حضرت ابوبکر بیعت وکړو او حضرت سعد هم بیعت وکړو. دا د تاریخ طبري حواله ده. خو بهرحال لکه څنګه چې حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ووایي چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه چې کوم بیان فرمایلی دی په هغې کې هم ډېر اړخونه بیانېږي. د خلافت بیعت ولې ضروري دی، د خلافت مقام څه دی، او حضرت سعد چې څه کړي وو د هغې حیثیت څه دی. هغوی بیان فرمایي خپل یوه خطبه کې چې د قتل معنی د تعلق
پرېښودو هم وي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس چې کله صحابه کې د خلافت متعلق اختلاف پیدا شو، د انصارو دا خیالو چې خلافت زموږ حق دی او مونږ اهل ولد یو. کم نه کم که مهاجرینو کې یو خلیفه وي نو پکار دی چې په انصارو کې دی وي، یعنې دوه خلفا پکار دي. بنو هاشم دا خیال کولو چې خلافت زموږ حق دی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم زموږ خاندان تعلق لرلو نو ځکه، او مهاجرینو دا غوښتل چې خلیفه قریش نه پکار دی، ځکه چې د عربو خلک به د قریش نه بغیر د بل چا خبره به ونه مني، خو هغوی یو خاص تنم نه وړاندې کولو، بلکې انتخاب ته خبره پرېښودل غوښته چې انتخاب کو مسلمانان چې څوک منتخب کړي هغه به د خدای پاک له طرفه خلیفه وګڼلی شي. هغوی چې کله د دغه خیال اظهار وکړو نو انصارو بنو هاشم ټول د هغې سره فک شو، خو یو صحابي چې څوک په ده خبره نه پوه شوي دا هغه انصاري صحابي و چې څوک چې انصارو دا غوښتل چې هغوی د هغوی له طرفه خلیفه وي. هغوی شاید چې دا خبره خپله بېزتي وګڼله یا دا خبره دې خبرې باندې هغوی پوه نه شو، خو چې سم وجه وه هغوی دا و چې زه د ابوبکر د بیعت دپاره تیار نه یم. د حضرت عمر په دغه موقع یو قول دی چې په زنتونو کې راځي، هغوی فرمایل چې اقتلوا سعد، یعنې سعد ووژنئ، خو نه هغوی په خپله او نه بل چا هغوی وژلي وو. او د ژبو ځینې ماهرین لیکي چې د حضرت عمر مصرف دومره چې سعد سره تعلق ختم کړي. په ځینو تاریخونو کې دا هم لیکلي دي چې حضرت سعد به باقاعده جومات ته راتله او بیل به یې لمونځ وکړو بیا به لاړه، او یو صحابي به هغوی سره خبره نه کوله. نو د قتل تعبیر قطع تعلق او قام نه جدا کېدل هم وي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د سعد بن عباده واقعې نور تفصیل بیان فرمایي. دا کم اقتباس حضور فرمایي چې ما مخکې ویلو د دغه خطبې په حواله هغوی فرمایي چې ما مخکې یوې خطبې کې یو د انصاري صحابي ذکر کړی و چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د ځینو انصارو تحریک و دغې باره کې چې هغوی د انصارو کې خلیفه مقرر کړی شي. خو چې کله مهاجرینو په خاص طور حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې د مهاجرینو نه او دا وی چې صحابه ته چې دغه قسم انتخاب وي چې د اسلامي ملت لپاره فایدهمند نشي کېدی، او دا هم فرمایل چې مسلمانان به هیڅ چېرې په دغه انتخاب راضي نشي، یعنې انصارو کې څوک منتخب کړی شو. بیا انصار او مهاجر دواړه په دغه خبره متفق شو چې هغوی د یو مهاجر په لاس بیعت وکړي، او آخر د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په ذات باندې د دوی د ټولو اتفاق وشو. په انصارو باندې د ټولو اتفاق نشو کېدی. حضرت ابوبکر وضاحت فرمایلی و او بعض نورو صحابه وضاحت فرمایلی و، او بله دا چې دا به مفید نه وي. بهرحال فیصله دا وشوه چې مهاجرینو نه به خلیفه وي، او بیا د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په ذات باندې د هغوی ټولو اتفاق وشو. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ما هغه وخت دا ویلي و چې حضرت سعد د بیعت نه اختلاف کړی و او بیعت کولو کې وخت اخیستی و، انقباض و هغوی ته. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا ویلي و چې اقتلوا سعد، یعنې سعد ووژنئ، خو نه هغوی په خپله سعد وژلی و او نه بل چا صحابي هغوی وژلی و، بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت پورې هغوی ژوندي و، او حضرت عمر رضی الله عنہ د خلافت په دور کې دوی په شام کې وفات شوي وو. هجرت کړی و، هغوی په شام کې هغوی وفات شوي وو، او د چې کوم پخواني امامان تیر شوي دي هغوی دا استدلال کړی دی دې نه چې د قتل معنی دلته جسماني قتل نه دی، بلکې د
د تعلق پر خودو چې کوم مطلب دی هغه د دلته دی لفظ مطلب. او په عربي ژبه کې د قتل ډېرې معنی دي او په اردو کې بېشکه د قتل معنی د جسمانی قتل وي، خو په عربي ژبه کې چې کله د قتل لفظ استعمالیږي نو هغه په ډېرو معنو کې استعمالیږي او په دې کې یو د تعلق پرېښودو هم دی. او لغت والاو دا استدلال کړی دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مطلب دا نه و د قتل نه چې ودې وژلی شي، بلکې قطع تعلق دغه مطلب و چې دې پرېښودی شي او دې سره د خبرې بندې کړې شي. یعنې که د قتل نه مطلب په ظاهري طور باندې وجل وي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې پخپله هغوی ډېر پرجوشه وو نو هغوی پخپله ولې هغوی بیا ونه وژل او په صحابهو کې بیا ولې چې هغوی ونه وژل، بلکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صرف دا چې هغه وخت هغوی ونه وژل بلکې د خپل د خلافت په زمانه کې ونه وژلې. او د ځینو خلک خدای چې هغوی د حضرت عمر خلافت نه پس هم ژوندي وو او یو صحابي هم چې په هغوی باندې لاس نه وچړی. نو بهرحال دې نه ظاهرېږي چې د قتل نه مطلب قطع تعلق و او په ظاهري طور باندې وژل د دې مطلب نه و. او دا هم دی چې دا صحابي بیا نورو صحابهو نه بیل وو، حضرت سعد بیل شوي وو نه، خو چا په هغوی باندې لاس نه اوچت کړی. حضرت مسلم موعود فرمایي چې ما مثال ورکړو چې په رویا کې هم که چا باره کې وکتلی شي چې هغه وژلی کېږي نو دې تعبیر قطع تعلق او بایکاټ هم کېدی شي. وی بهرحال مخکې هغوی فرمایي چې ما ته یو دوست ویلي دي چې د دغه خطبې نه پس چې سعد بیعت نه و کړی خو په مشورو کې به هغوی ضرور شامل مشورو کې به هغوی شاملول کېده، یعنې بیعت به هغوی نه و کړی خو دې نه باوجود حضرت ابوبکر به هغوی په مشورو کې شاملول. حضرت مسلم موعود فرمایي چې دغه تن چې کومه خبره کړې ده د حضرت سعد باره کې دغه دوه مطلبونه کېدی شي، یا خو زما د مفهوم تردید کوي، یعنې حضرت مسلم موعود چې څه بیانوي د لغت د تعریف د قتل یا د دې دوه معنی کېدی شي چې یا خو هغه زما د مفهوم تردید کوي لږ، یعنې که داسې واقع شوی نه ده چې د خلافت بیعت نه کول څه دومره لوی جرم نه دی. او دویمه خبره هغه دا ثابتول غواړي چې دغه تن به که د خلافت بیعت ونه کړی شي دا څه ډېر لوی جرم نه دی ځکه چې صاحب بیعت نه و کړی خو په مشوره کې به شامله ده. وی فرمایي چې یو شاعر دا ویلي چې تا مرد سخن نه گفته باشد عیب و هنر نهفته باشد، یعنې د انسان عیب و هنر تر هغې پورې پټ وي تر څو چې هغه خبره ونه کړي. چې انسان خبرې وکړي نو ډېر ځل خپل عیبونه ظاهر کړي، چې خاموشه وي نو عیبونه پټ پاتې وي، چې خبرې کوي نو ځینې وخت بیوقوفان والا خبرې کوي نو عیبونه ظاهر شي. هغوی وایي چې د تن یعنې دغه چا چې دا تعریف کړی دغه خبره چې د سعد به په مشورې کې شاملېده او د مسلم موعود په خطبه تبصره کړې وه چې د دغه تن دا خبره کول دا معنی لري چې یا هغه د خلافت د بیعت تخفیف کول غواړي یا د خپل د اظهار کول غواړي، خو دا دواړه خبرې غلطې دي. د علم د اظهار هېڅ فایده نشي کېدی ځکه چې دا خبره دومره غلطه ده چې هر عقلمند چې دا واوري نو سوای د خندلو نه بل څه نشي کولی. د صحابهو د حالاتو متعلق اسلامي تاریخ کې 3 کتابونه ډېر مشهور دي او ټول تاریخ چې د صحابهو سره تعلق لري هغه هم په دغه کتابونو کې موجود دی. هغه کتابونه دا دي تهذیب التهذیب، اصحابه او الغابه. په دغه 3 وړو کې هر یو دا لیکلی دي چې سعد د نورو صحابهو نه بېل شوي و، شام ته تللی و، ملته وفات شوي و. د ځینو د لغت کتابونو هم د قتل په لفظ باندې بحث کړی دی او دغه واقع ذکر کړی دی. نو هغوی فرمایي چې خبره دا ده چې په صحابهو کې د 80 نامه سعد ده او په هغې کې یو سعد بن ابي وقاص هم دی چې په 10 مبشره کې و. د حضرت عمر له طرفه د هغوی کمانډر ان چیف هم مقرر شوی و او په ټولو مشورو کې شاملېده. معلومیږي چې دغه تن چا چې دا اعتراض کړی دی په خطبې حضرت مسلم موعود په خطبې باندې
هغه د علم د کمۍ په وجه سات لفظ چې مورد دا په دې پوه نه شو چې دا سات بل دی او هغه بېل. او ډېر ځله حضور فرمایي چې زما په خطبې تبصره وکړه. د کم صحابي چې ما ذکر کړی و هغه د نبي وقاص ذکر نه و چې هغې مهاجر و، بلکې چا ذکر ما کړی هغه انصاري و. او د دې دوه نه علاوه هم ډېر نور صحابیان دي چې ساده نامه وه، بلکې د اویاوو یا شپېتو ترجیح ته د هغوی شوی دی. او چې کم سات باره کې ما ذکر کړی و د هغه نامه سعد بن عباده وه. د عربو کې نامې ډېرې کمې وي په اصل کې، او په عام طور په یو کلي کې به د یوې نامې ډېر ډېر کسان به وو، او چې ذکر به کوه د هغه د پلار په نامه به د هغه ذکر کېده. مثلا صرف سعد یا سعید به نه ویل کېده، بلکې سعد بن عباده یا سعد بن ابي وقاص به ویل کېده. بیا به چېرته چې د پلار د نامې نه به پېژندنه نه شوه کېدی نو هلته به د هغې د مقام ذکر کېده، او چې مقام په ذکر به پېژندنه نه شوه کېدی نو د قبیلې ذکر به کېده. نو د سعد باره کې په تاریخونو کې ډېر بحث راغلی، ځکه چې د هغې نامه نورو سره ملاوې ده. نو ځکه چې مورخین د دې ذکر کوي نو لیکي چې مثلا موږ مراد دغه سعد زموږ مطلب دغه سعد دی، مثلا خزرجي سعد. او داسې ښکاري چې چا چې اعتراض کړی وو نو هغه د نامو چې کوم د اختلاف دی په هغې نه دی پوه شوی، همداسې اعتراض و. داسې خبرې د انسان علم زیاتوي نه، بلکې هغه د جهالت پرده فاش کړي. او بیا وی فرمایي چې خلافت یو داسې څیز دی چې د جدایي هېچا لپاره چې خلافت یو داسې څیز دی چې دې نه جدا یو انسان هم د عزت مستحق نشي جوړولی. او هغوی فرمایي چې په دغه جومات کې چېرته چې هغوی خطبه ورکوله غالبا چې مسجد اقصی، هغوی چې ما د حضرت المسیح اول نه دا اورېدلي وو. هغوی فرمایي تاسو ته معلومه ده چې د لومړي خلیفه دشمن څوک و. بیا هغوی په خپله دغه سوال جواب ورکولو حضرت المسیح اول چې قرآن چې لولئ نو تاسو معلومیږي چې د هغې دشمن ابلیس و. او دې نه پس هغوی خدای پاک آدم خلیفه کړی و نو د هغه دشمن ابلیس و. او دې نه پس هغوی فرمایل چې حضرت المسیح اول فرمایل چې زه هم خلیفه یم، چې څوک زما دشمن دی هغه هم ابلیس دی. حضرت مسلم فرمایي چې په دې کې هېڅ شک نشته چې خلیفه مامور نه وي، او دا ضروري نه دی چې هغه د مامور هم وي. او حضرت آدم مامور هم و خلیفه هم، حضرت داود مامور هم و او خلیفه هم و. همدغه شان حضرت مسیح موعود علیه السلام هم مامور هم و او خلیفه هم و. او بیا ټول انبیا مامور وي او د خدای پاک قائم کړي خلفا هم وي. او لکه څنګه چې هر انسان په یو رنګ کې خلیفه وي، همدغه شان انبیا هم خلفا وي، خو یو خو هغه خلفا وي چې هېڅ ماموران نه وي، او د اطاعت په لحاظ هغوی کې او په انبیا کې څه فرق نه وي. اطاعت لکه څنګه چې د نبي ضروري وي هغه شان د خلفا هم ضروري وي. په دغو دواړو اطاعتونو کې یو امتیاز یو وي، هغه دا چې د نبي اطاعت او فرمانبرداري په دغه وجه کېږي چې هغه د خدای پاک د وحي او د پاکیزګۍ مرکز وي. خو د خلیفه اطاعت دې لپاره نه کېږي چې هغه د خدای پاک او د ټولې پاکیزګۍ مرکز دی، بلکې دې لپاره کېږي چې هغه د خدای پاک د وحي د تنفیذ او د ټول نظام مرکز دی. یعنی چې کومه وحي په نبي باندې نازله شوې ده د هغې نفاذ کوونکی هغه وي، او چې کوم نظام نبي قایم کړی دی د هغه د چلولو مرکز خلیفه دی. ځکه واقفان او علم لرونکي خلک دا وایي چې انبیا ته عصمت کبرا ترلاسه وي او خلفا عصمت صغرا لري. په دغه جومات کې چېرته حضرت مسلم فرمایي چې د خطبې کې په قادیان کې دغه جومات کې په منبر باندې د جمعې په ورځ د حضرت مسیح اول نه ما اورېدلي وو. هغوی به فرمایل چې تاسو که چا کې د چا یو ذاتي فعل کې څه عیب راوباسئ نو د هغه د اطاعت نه نشئ بهر کېدی. د چا کې ذاتي فعل کې تاسو عیب راوباسئ نو د هغه د اطاعت نه نشئ بهر کېدی.
که زما څه ذاتي کار دی پای کې تاسو عیب روباسي، د دې مطلب دا نه دی چې تاسو به د اطاعت نه بهر شئ، بلکې هېڅ چېرې هم نشئ کېدی. کم اطاعت چې خدای پاک په تاسو عاید کړی دی تاسو هغې نه نشئ بهر کېدی، ځکه چې د کم کار لپاره زه ودرېدلی یم هغه بل دی او هغه د نظام اتحاد دی. نو ځکه زما فرمانبرداري ضروري او لازمي ده. نو د انبیاو متعلق که د خدای پاک سنت دا دی چې هغه د بشري کمزورونو بغیر چې پکې توحید او رسالت د فرق ظاهرولو لپاره خدای پاک دخل نه ورکوي او دې لپاره هم چې هغه د امت د تربیت لپاره ضروري وي، لکه سجده صاحب چې هغه د هېرېدو په نتیجه کې وي. خو په دې کې یو غرض دی چې امت ته د صاحب د احکاماتو عملي تعلیم ورکړی شي. نو داسې غلطي نبیان هم کولی شي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه هم شوې وه او هغوی سجده صاحب هم بیا فرمایلی وه. نو فرمایي چې دغه ټولو اعمالو کې د خدای پاک په حفاظت کې وي هغوی، یعنې د انبیاو چې کوم اعمال وي هغه د خدای پاک په حفاظت کې وي. او د خلفاو متعلق خدای پاک سنت دا دی، د انبیاو لپاره خو شوه چې د هغوی ټول اعمال د خدای پاک په حفاظت کې وي. خو د خلفاو متعلق د خدای پاک سنت دا دی چې د هغوی هغه ټول اعمال به د خدای پاک په حفاظت کې وي چې کم د سلسلې د نظام د ترقۍ لپاره به نه کېږي. هغوی به هېڅ چېرې هم داسې یوه غلطي نه کوي چې که هغوی وکړي نو په هغې باندې به او که وکړي نو په هغې باندې به بیا قایم نه پاتې کېږي. داسې غلطي چې په جومات کې خرابۍ پیدا کوي او د اسلام فتح د شکست کې بدلوي. یعنې چې کم کارم د وخت خلیفه د نظام د مضبوطي او د اسلام د کمال لپاره کوي د خدای پاک حفاظت به د هغې سره وي. او کله که هغې د غلطي مشمار وي، یعنې د نظام باره کې د خلفاو د اعمالو ذمهوار خلفا په خپله نه وي بلکې خدای پاک وي. نو ځکه دا ویل کېږي چې خدای پاک خلفا په خپله کوي. د دې دا مطلب نه دی چې هغې غلطي نشي کولی، یعنې خلفا غلطي نشي کولی، بلکې مطلب دا دی یا خو د هغوی په جمع یا د هغوی په عمل به خدای پاک د هغې د غلطي اصلاح وکړي، یا که د هغوی په یا په عمل د غلطۍ اصلاح ونه کړي خدای پاک، نو د هغې د غلطۍ چې کومې بدې نتیجې وي هغه به بدل کړي، یعنې د هغې نتیجې به بیا بدې نه روزي. بیا فرمایي چې که د خدای پاک حکمت غواړي چې خلفا د چې داسې خبره وکړي چې نتیجې په ظاهره مسلمانانو لپاره ضرر رسانې وي او د هغې په وجه په ظاهره د جومات باره کې خطرې چې هغه د ترقۍ په ځای به د تنزل طرف ته ځي، نو خدای پاک به ډېرو مخفي سامانونو د دغه غلطۍ نتیجې به بدلې کړي او جومات به د تنزل په ځای د ترقۍ طرف ته قدم پورته کوي او هغه مخفي حکمت به پوره شي چې ور لپاره د خدای په چې د خلیفه په زړه کې ظهور پیدا کړی شوی وي، څه کنه هېر شوي یا غفلت شوی و، هغه حکمت به پوره شي. خو انبیاو ته دا دواړه خبرې حاصلې وي، یعنې عصمت کبرا هم او عصمت صغرا هم. هغوی د تنفیذو د نظام مرکز هم وي او د وحي اعمالو د پاکیزګۍ مرکز هم وي. خو دې دا مطلب نه دی چې د هر خلیفه متعلق دا ضروري ده چې د هغې د عمل د پاکیزګۍ مرکز نه وي، او دا کېدای شي چې د عمل د پاکیزګۍ سره تعلق لرونکي ځینې کارونه هغوی د نورو اولیاو نه کم وي، ممکنه ده. نو که داسې خلفا کېدای شي چې د عمل د پاکیزګۍ مرکز وي او د سلسلې د نظام مرکز هم وي، نو ورسره داسې خلفا هم کېدای شي چې د پاکیزګۍ او په فعالیت کې د نورو نه کم وي، خو انتظامی قابلیت د نظامی قابلیتونو په لحاظ هغوی د نورو نه زیات وي. خو په هر حال د هر تن لپاره د هغوی اطاعت فرض وي، ځکه چې نظام تر یو حده د جماعتي سیاست سره تعلق لري. اوس زه فرمایي چې د جماعتي سیاست په لفظ به خلک حیران شوي او زړه ته به دا خیال راغلی وي چې جماعتي سیاست لا څه شی وي. سیاست نه زموږ ژبه کې عموما چې کوم مطلب اخیستل کېږي هغه دا دی چې
په یو منفي رنګ کې دا استعمالیږي او سیاستدانانو دا لفظ حضور فرمایي چې بدنام کړی دی چې سازشونه کول نقصان رسول صحیح کار نه کول خو په حقیقت کې په لغت کې چې کوم د دې مطلب دی د هغې نه مطلب دی چې د نظام چلولو طریقه په صحیح رنګ کې نظام چلول دې ته سیاست وایي بیا په حکمت عملي کار کول دا د دې مطلب دی بدی ختمولو لپاره نظام قائمول دا د دې مطلب دی په عقل او په حکمت کار کول په بین الاقوامي معاملاتو د بین الاقوامي معاملات په صحیح رنګ کې پوره کول د دې صلاحیت کېدل دا اصل سیاست دی یعنې ټولې مثبت خبرې دغه لفظ مطلب دی خو لکه څنګه چې حضور فرمایي ما ووایي بدقسمتي دا دی چې موږ اصل معنی هېر کړي دي او د سیاستدانانو د عمل په وجه او د خپلو غلطو حرکتونو په وجه او خپلو غلطو حرکتونو په وجه منفي مطلب اخلو خو یعنې ټولې مثبتې خبرې د دغه لفظ مطلب کې راځي خو لکه څنګه چې ما ووایي حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ووایي چې له بده مرغه بدقسمتي دا ده چې موږ د دې اصل معنی هېر کړي دي او د سیاستدانانو د عمل په وجه او د خپلو غلطو حرکتونو په وجه منفي مطلبونه د دې اخلو خو بهرحال حضرت مسلم موعود چې دا استعمال کړی دی نو هغه په مثبت رنګ کې هغه استعمال کړی دی هغه ټولې خبرې دي چې کومې ما بیانې کړې چې د نظام د چلولو لپاره چې کم د عقل او د حکمت او د دانایۍ او نور صلاحیتونه پکار دي دا د دې مطلب دی او چونکې نظام تر یو حده پورې د جماعتي سیاست سره تعلق لري نو ځکه د خلفا باره کې چې کوم غالب اړخ دی هغه دا کتلی کېږي چې هغې چې کوم نظامي اړخ د هغه برتر ساتلو والا وي هغه د ټولو کې بره ساتي یعنې ورسره دا وضاحت هم وکړی شو هغوی دا وضاحت هم دا وکړو چې ورسره دا هم ضروري دی چې د دې د استحکام او د هغه چې کوم د مفهوم او د هغې د مفهوم د قیام دی هغه د هغې د نظر وړاندې وي او د جماعت نظام چلول فرض د وخت خلیفه ورسره د دین استحکام او د هغې قیام هم د نظر وړاندې ساتي ځکه خدای پاک چې په قرآن کې چېرته د خلافت ذکر کړی دلته ویلي دي چې ولې یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم خدای پاک د دوی دین مضبوطوي دوی لپاره او دوی په دنیا غالبوي نو کوم دین چې خلفا وړاندې کوي هغه د خدای پاک په حفاظت کې وي خدا حفاظت صغرا بیا هغوی فرمایي په جزیاتو کې هغوی غلطي کولی شي او خلفا یو بل سره اختلاف هم د خلفاو ترمنځ یو بل سره اختلاف هم کیدی شي هغه ډېر معمولي خبرې وي معمولي څیزونه وي یعنې لکه څنګه چې د ځینو مسلو باره کې حضرت ابوبکر رضی الله عنه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ترمنځ اختلاف و بلکې نن هم په امت محمدي کې د دغه مسلو باره کې یوه عقیده نشته خو دا اختلاف صرف په جزیاتو کې وي په اصولي امورو کې به د هغوی ترمنځ هېڅ اختلاف نه وي بلکې د دې برعکس په هغې کې همیشه به اتحاد وي بلکې هغوی به د دنیا هدایت د دنیا هادیان رهنما او رڼا ورکوونکي به وي یعنې خلفا نو دا ویل یو تن چې بیعت نه دی کړی د هغې نه باوجود په هغه مقام پاتې کېدی شي چې په کوم مقام به هغه وي چا چې بیعت کړی وي نو حقیقت کې دا ظاهري چې دا داسې تر نو پوهېږي نه چې بیعت او نظام څه څیز دی د مشورې باره کې دا یا ساتل پکار دی چې یو ماهر د یو فن ماهر که هغه څومره د که یو فن ماهر وي هغه د بل مذهب وي او د هغه نه مشوره اخیستلی کېږي نو حضرت مسیح موعود علیه السلام په یوه مقدمه کې یو انګریز وکیل کړی و خو دا مطلب نه دی چې هغوی د نبوت په کارونو کې د هغې نه مشوره اخیسته وه چې کله جنګ احزاب شوی و نو هغه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه نه مشوره کړې وه اخیسته وه ورته فرمایلي چې ستاسو په ملک کې د جنګ په موقع څه کېږي نو هغوی ورته ویلي وو چې زموږ ملک کې خو
خندق کړل کېږي. نو یې فرمایلی چې دا ډېر ښه چیز دی. نو بیا خندق راسته شوی و، نو پر هغه ته غزوه خندق هم ویل کېږي. خو دې نه باوجود موږ دا نه شو ویلی چې سلمان فارسي د جنګ په فنونو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات ماهر و. هغوی ته څنګه هغه مقام حاصلېدی شي چې کوم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم و، یا کم کارونه چې هغوی کړي وو هغه سلمان فارسي کله کړي وو، بلکې د خلفاء په زمانه کې هم هغوی چېرې چا د فوج کمانډر چیف نه جوړ کړي، حالانکې د هغوی عمر هم هغوی ښه زیات عمر و د هغوی. نو یو ماهر که د کم مذهب وي د هغه نه مشوره اخیستلی کېدی شي. بیا هغوی خپل ځان باره کې وایي چې زه بیمار وم، نو ځینې وخت د انګریزو ډاکټرانو نه مشورې اخیستې، خو دا مطلب نه چې په خلافت کې هم زه د هغوی مشوره اخلم. د هغوی هم په هغه مقام ګڼم کوم مقام زه د حضرت مسیح موعود اسلام صحابه ګڼم. صحابهو نه مشوره اخلم، نو دا مطلب نه دی چې د نورو نه مشوره اخیستل او د صحابهو نه مشوره اخیستل یوه خبره ده. د صحابهو مقام بهرحال اوچت دی. فرمایي چې د دې مطلب دی چې ما په طب کې د هغه نه مشوره واخیسته، یو خاص شعبه ده چې هغې کې مشوره واخیسته، یو خاص خبرې لپاره مشوره واخیسته. نو فرض کوئ چې سعد بن عباده په یو دنیوي کار کې چې د هغې پکې مهارت لرلو، هغې نه که مشوره اخیستل ثابته شي، نو دا نشي ویلی کېدی چې هغوی په مشورو کې شامل وو، بلکې د هغې متعلق یو صحیح روایت هم داسې نشي چې پکې دا ذکر راځي چې هغې په مشورو کې به شاملېده، بلکې په مجموعي طور روایتونو هم دا بیانوي چې هغوی مدینه پرېښې شام طرف ته تللي وو، او په صحابهو باندې دا اثر و چې هغوی د اسلام د مرکز نه منقطع شوي دي. نو ځکه د هغوی په وفات باندې د صحابهو باره کې راځي چې هغوی دا ویلي وو چې فرشتو یا پیریانو هغوی وژلي وو، چې دې دا معلومیږي چې صحابهو نظر کې د هغوی مرګ هم ښه نه ګڼلی کېږي، ځکه چې یو خو هر تن فرشته د هغې ژوند اخلي، خو د هغوی وفات باره کې په خاص طور دا بیانه چې فرشتو یا پیریانو دې وژلي وو، دا ښیي چې د هغې په نظر کې د هغې وفات په داسې رنګه شوی و چې خدای پاک په خپل خاص فعل د هغوی ژوند ختم کړی و، چې هغې د شقاق نه شي. بهرحال د بدر اصحابو کې شامل وو، نو څه قسمه نفاق یا بل څه مخالفت د هغوی داسې دې ونه شي چې بیا د هغې هغه مقام دې پرېوځي، خو بهرحال هغوی بېل شوي وو. دا بیانولو سره فرمایي چې دا ټول روایتونه دا ښیي چې د هغوی هغه عزت د صحابهو په زړونو کې پاتې نه و چې کوم د هغې د مقام لحاظ سره په کار و چې هغوی حاصل کړی و، او دا چې صحابه د هغوی نه خوشحاله نه وو، ګینې بیا هغوی څنګه دا ویلی شو چې فرشتو یا پیریانو هغوی لري، بلکې دې نه هم زیات سخت الفاظ هغوی په وفات ویلي شوي وو چې حضور فرمایي زه په خپله خوله نه راوستل غواړم. نو دا خیال چې د خلافت د بیعت نه بغیر هم انسان په اسلامي نظام کې خپل مقام قایم ساتل شي، دا د واقعیاتو د اسلامي تعلیم بیخي برخلاف خبره ده، او کوم ټن چې داسې قسمه خیالات په خپل زړه کې ساتي، نو زه دا نه ګڼم چې هغه د بیعت مفهوم باندې ذره شان هم پوه شوي وي. حضرت سعد بن عباده په حران وفات شو په شام کې، او د حضرت عمر د خلافت 2.5 کاله پس هغوی وفات شوي. علامه ابن حجر اسقلاني مطابق د دې وفات د شام ښار په بصره کې شوی، د هغه وړومبی ښار چې مسلمانانو فتح کړی و، او په مکې کې د هغې د وفات نه خلک هغه خبر شوي چې کله بیر منبه یا بیر سکن په کوی کې هلکانو کوی کې د چا دا آواز واردو چې قد قتلنا سید الخزرج سعد بن عباده ورمیناه بسهمین لم یخط فوادا، چې موږ د خزرج چې سردار د کوم سعد بن عباده هغه ووژلو، او موږ 2 غشي ویشتي وو، خو د هغه د زړه په باندې نښه لګولو کې موږ غلط نه شو. هغه هلکان بیا وېرېدلي وو، او بیا خلکو هغه ورځ یاده ساتلې وه، او بیا معلومه شو چې دا هماغه ورځ چې په کومه ورځ هغوی وفات شوي وو.
هغوی ممتاز ابتدان چې هغوی وژل شوي وو او هغه وخت هغوی بیا وفات شو. حضرت سعد بن عباده د حضرت عمر په دور کې وفات شوي. د دوی د وفات په کال کې اختلاف دی. د ځینو روایتونو مطابق 14 هجري کال او د ځینو مطابق 15 هجري کال او د ځینو مطابق 16 هجري کال. د دوی قبر د دمشق د شیبې طرف ته یو کلی دی، هلته دی. دا د طبقات الکبرى حواله ده. حضور فرمایي د پس به زه د دوه مرحومینو ذکر کوم او د هغوی جنازه به مونځ کوو انشاءالله. لومړی دی مکرم سید محمد سرور شاه صاحب چې صدر انجمن احمدیه قادیان ممبر وو. په 8 جنوري د 15 کالو په عمر کې دی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د تېرې څه مودې راهیسې دوی د کینسر په مرض کې مبتلا وو، خو ډېر په همت او په صبر په حوصله هغوی بیماري برداشت کړې وه او تر آخره وخته پورې خپل د منصب فرایض دوی په ښه رنګ کې د پوره کولو کوشش کول. که چېرې هم بیماري د لاره خندان جوړېدو ته دوی نه وه پرېښی. دوی د اوړیسا صوبې یو کلي یو معروف مخلص احمدي خاندان سره لرلو. د دوی غور نیکه حضرت سید عبدالرحیم صاحب د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي وو او د دوی نیکه مولوي عبدالعلیم صاحب مرحوم یو ډېر لوی عالم دین او شاعر هم وو او د دوی چې شو د دوی پلار د خپل دستخر نه درخواست کړو چې نامه د تجویز کړي. نو هغوی ورته ویلي وو چې ما په خوب کې سید سرور شاه صاحب لیدلی دي چې زموږ کور ته راغلی دی، ځکه دوی نه هم سید سرور د کېښودی شي. د ابتدایي تعلیم نه پس چې کټک ضلع کې ترلاسه کړی دی، بي اے پاس کړو، بیا پرایویټ سکول کې دوی هیډ ماسټر شوي وو. دی نه پس اوړیسا های کورټ کې دوی اسسټنټ هم بیا اونټ افس په عهده باندې دوی فایز او د ریټایرمنټ نه پس 1995 کې دوی د جماعتي خدمت لپاره ځان وقف کړی وو. حضرت مسیح رابط په کال 1996 کې دوی ته ځینې کارونه سپارلي وو، دوی انچارج کړي وو، بیا دوی ته د عمرې توفیق میلاو شوی وو. د مرکزي اډیټرو په ډېرو معاملاتو کې ون مین کمیشن په طور باندې حضرت خلیفة المسیح دوی مقرر فرمایلی وو او تر آخره پورې د دوی د دغه اډټ په عهده باندې وو او تر 9 کاله پورې د قضا بورډ د صدر په طور هم د خدمت توفیق دوی ته میلاو شوی وو. دغه شان ډېرو اهمو مرکزي کمیټیانو صدر او ممبر هم دوی پاتې شوي دي او تر وفاته پورې دوی د صدر انجمن احمدیه ممبر کېدو توفیق هم دوی ته ترلاسه شوی دی. انتظامي صلاحیت د دوی ډېر ښه وو. تر ډېر اوږدې پورې د مرکزي اډیټر په طور باندې دوی خدمت کړی دی. لکه څنګه چې ما وویل حضرت مسیح رابع رحمه الله دوی ته یو خط کې لیکلي چې تاسو ډېر ښه کوئ لګیایي، جزاکم الله احسن الجزا. د بې خوفه د عقیدت د اظهار کولو ستاسو چې کومه ادا ده دا ډېره خوښه شوې ده او ماشاءالله ډېرو دقیقو په اهمو خونو باندې نظر ځي. تاسو هم داسې د پروګرام مطابق خپل کار کوئ، دې نه تاسو هېڅوک هم نشي منع کولی. خدای پاک هغه وخت دوی د صحت او د عمر دعا ورته کړې وه. د دارالقضا ناظم صاحب بیانوي چې د قادیان د قضا چې څومره کارکوونکي دي دې سره ډېر د مینې تعلق وو. په بورډ کې چې کوم مقدمې به وي د کاروایي به چې پکې کېده نو دوی به تر خپل څه ډېر زر د هغې د فیصله کولو کوشش کولو. ډېر په احتیاط به دوی د جاج اخیستو په انصاف باندې مبني فیصله به دوی کوله. د هر مسلې صاحب الرای او په حساسو معاملاتو کې صاحب الرای وو په حساسو معاملاتو کې صاحب الرای وو په حساسو معاملاتو کې به د خدای پاک نه دی راهنمایي غوښته. د راهنمایي تګار به وو. د دوی زوم دی ډاکټر طارق صاحب میډیکل افسر دی، سینیر میډیکل افسر په نور هسپتال قادیان کې. هغوی دا وایي چې باقاعدګۍ سره به دوی تهجد کولو، په مسجد مبارک کې به دوی لمونځونه له په وخت کول او خپل لاسونه به چې کله دوی سم بیا ګرځېدی نه شو او د نورو په سهاره به بیا د جومات ته راتله او د جمعې په لمونځ کې به همیشه په وخت له په لومړي صف کې به کېناسته او د ماښام او د ماسخوتن
د ماښام لمونځ نه پس تر ماسخوتنه پورې به دې جومات کې ناست وو او په نفلونو په دعاګانو په تسبیحاتو یو مشغوله وو. ناظر الله قادیان لیکي چې دې خوبۍ ډېرې وې، ډېره ملنساري وه. په دې کې ملکیان مهمان نواز هم ډېر زیات محنتي انسان و، د غریبانو همدرد و او خپل چې کوم لوی افسرانو د هغې به ډېر د اطاعت کولو فرمانبرداره و. خلافت سره د دوی ډېره ژوره وابستګي وه، نورو ته به هم دې تلقین کولو. د خدای پاک په فضل موسی و او د ټول نظامونو لوڼان په جوماتي کارونو کې ډېر زیاته برخه اخلي. د دوی کشري زوی سید محمود احمد په 19 هسپتال قادیان کې د فارماسسټ په طور باندې خدمت کوي. د دوی دواړه زومان سید تنویر احمد صاحب او ډاکټر طارق احمد صاحب واقف زندگی دي او په قادیان کې د خدمت توفیق ترلاسه کوي لګیا دي. دا همدغه شان دی چې کوم کشري زوم دی سید حسن خان، هغه د او هغې هم د ریټایرمنټ نه پس د جومات خدمت پر رضاکارانه طور کوي لګیا دي. او تر څو چې صاحبزاده میرزا وسیم محمد صاحب مرحوم ناظر الله و، نو همیشه دی به د ادب په دایره کې اډوټ کول او دینه چې کوم سوالونه به هغه به دی کول. دوی به دا وي چې په ټول قادیان کې د میاں صاحب په شان د مینه ناک وجود بل څوک نشته. په دارالمسیح کې به اوسېدو او میاں صاحب هم د دې ډېر خیال کولو. ډېر ځینې وخت به د هغې محبتونه شفقتونه مې چې یاد کړه نو دوی وبنا شو. د درویشان قادیان به ډېر احترام کولو، په خپل هم ډېر په عاجزه او په درویشۍ کې ژوند تېر کړی دی. د جامعه احمدیه چې کوم طلبه دي هغوی سره هم ډېر د مینې سلوک و. عالمانو به ډېر عزت کولو. خدای پاک د دوی درجات اوچت کړي او د دوی اولاد ته هم د دوی په نقشه باندې روانېدو توفیق ورکړي. دویمه چې کومه جنازه به کېږي هغه د محترمې شوکت ګوهر صاحب ده چې د ډاکټر لطیف احمد قریشي صاحب د ربوی اهلیه او دوی د مولانا عبدالمالک خان صاحب مرحوم دا لور وه او دوی په 15 جنوري په ربوه کې د 28 کالو په عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسیه وه، په آګره کې دوی پیدا شوي وو او هغه ورځو کې د دوی والد صاحب مولانا عبدالمالک خان صاحب د مربي په طور باندې متعین وو او د مور پلار سره دوی په حیدرآباد دکن کې پاتې شوي دي. د پاکستان جوړېدو نه پس دوی کراچۍ ته کډه یوړه. هلته هغوی ابتدایي تعلیم بیا په کراچۍ کې ترلاسه کړی و او تعلیم کې دوی ډېر ښه و. همیشه به پوزیشن اخیسته وه. د وړوکې عمر داسې دوی کې د سلسلې د خدمت شوق و. د ناصراتو سکرټري وه په کراچۍ کې. نو ناصرات یې په صف اول ته راوستې وې او چې کله د دوی نکاح وشو ډاکټر لطیف قریشي صاحب سره په کال 1960 کې، نو یعنې پس هغوی میډیکل کالج سبق ویلو. چې کله انګلستان ته راغله نو دوی دلته هم هغوی سره راغله، رخصت شو او بیا تعلیم مکملولو نه پس ډاکټر صاحب چې حضرت مسیح ثالث رحم الله ته ولیکل نو هغوی ورته وویل چې تاسو پاکستان ته راشئ او په فضل عمر هسپتال کې د هغوی تقرري فرمایلی وه او بیا خپل خاوند سره ډېر په بشاشت ربوی ته تللي ول، ته خدمت شروع کړی و او د سلسلې د خدمت مواقع هم دوی ته ملاوې شوې وې. د لجنه دوی ډېر کار کړی دی هلته او د ربوی د دې په زمانه کې چې هر تن هلته چې اوسېده نو دوی حضور فرمایي زما خیال دی چې هره ښځه او هره جینۍ به د دې د خدماتو نه خبر وي. حضور فرمایي چې زما والده صاحبزادې نصره بیګم صاحبه چې کله د لجنه ربوی کې د لجنه صدره وه نو هغې په د خپل عملې کې د جنرال سکرټري مقرر کړي وو. تر 15 کالو پورې دوی په دې کار مقرر وو او ډېر هغوی نه د دې تربیت اخیستی وو او ډېر اعلی انتظامي صلاحیت سره هغوی کار کولو او بیا په مرکزي عمله کې هم د سکرټري په طور دوی کار کولو او بیا حضور فرمایي چې کله د جنرال سکرټري مرکزیه پاکستان مقرر کړي وو تر 6 کالو پورې دوی هلته هم ډېر اعلی خدمات ترسره کړي دي. بیا د خپلې بیمارۍ په وجه چې دوی مجبوره شو د لجنه کار پرېښودو ته، خو بیا هم چې کله ورته موقع میلاوېده نو دوی به خدمت کو په څه نه څه طریقه. تر 500 کالو پورې په مختلفو شعبو کې هغوی د سلسلې د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی او دوی سره چې کوم ښځه او کومه ماشوم هم کار کړی دی ورسره نو هغوی د دوی ډېر تعریف کوي او ګاونډیانو سره ورته سلوک غریبانو او د حاجتمندو خیال ساتل د مېلمستیا له خاطره مهمان نوازي او د چندول خاص طور باندې ادایګي او توجه او په فوراً ورکول ټول دې خاصیتونه وو. بلکې د وفات جدید د ادایګۍ چې دې کال اعلان وشو نو خپله چې د دوی ما وخت ورکړه او وفات
د دې په 5 تاریخ شوی و او په 1 باندې اعلان شو نو دې ټولنه مکتوب چنده ورکړه وه. ډاکټر قریشي لیکي چې خدای بخلې د 500 کالو په دغه رفاقت کې د بهترینه اهلیه و، بهترینه مور و، بهترینه مور و، بهترینه لور او د دې ټولو حیثیتونو کې دوی خپل حقونه پوره کړي دي. او حضور فرمایي چې لیکونکي یو خبره دلته پرېښې ده یا ډاکټر صاحب بیان کړې ده چې دوی دا یو بهترینه ګور هم وه، کېدای شي په غلطۍ پاتې شوي وي او د دې اسخر خواخې دوی سره به وو تر څو چې دوی ژوندي وو نو دوی د هغې خدمت کړی دی په بیمارۍ کې هم او د مور په شان دوی ساتلی وو. نو دوی ډېر مثالي ژوند تېرولو نه پسه د دنیا نه رخصت شوي دي. بیماري د دوی ډېره اوږده وه، دې نه باوجود د کور په کارونو کې به دوی دلچسپي اخیسته او هغه به مکملول او په بیمارۍ کې هم چېرته ګیله د دوی خولې ته نه ده راغلی. ډېر په صبر دوی برداشت کړی د بیماري. خلافت سره یې ډېر ژور تعلق و. د دوی په غم ځپلو کې د خاوند ډاکټر لطیف قریشي صاحب نه علاوه 3 زامن وروڼه دي او 2 زامن او یوه لور د دوی ډاکټر ده، انجینیر دی او یو زوی. ټول تعلیم یافته دي. په سختو حالاتو نه باوجود هغوی باندې سبق ویلی دی او ماشومانو ته دا ویل دي چې دې لور ته یو ځل وی چې تاسو چېرته کالي نه اچوئ، څه ښه لباس نه جوړوئ، ښه جامې نه جوړوئ. نو هغوی ورته وویل یو لور ته نه د دوی لور دې نه یو ځل دا تپوس کړی و چې تاسو کالي نه اچوئ، ښه جامې نه جوړوئ. نو هغوی ورته چې زه چې کومې پیسې بچ کوم نو ستاسو په تعلیم باندې خرج کوم او زه دا غواړم همدا زما کالي دي، همدا زما لباس دی چې تاسو که اعلی تعلیم ترلاسه کړو جومات لپاره تاسو فایدهمند وجود شئ او ځان هم بیا سمبالوئ. خوبونه هم دي رښتیا خوبونه به دوی کتل او صاحب رویا او کشف هم او ډېر خوبونه د دې ماشومانو لیکلي چې پوره شوي وو. یو ماشوم یې تر دې د داخلې په وخت دی ویلي چې ستا په فلاني میډیکل کالج کې داخله کېږي، ما خوب کې لیدلی دی او بیا ولته د هغې داخله شوی دی. داسې بې شمېره نور هم خوبونه دي. د خدای پاک په فضل ډېره نیکه ښځه وه او د خپلو خویندو به یې هم ډېر خیال ساتلو. د دوی زوی عبدالمالک لیکلي دی چې د جومات بېلوسه خدمت کوونکې وه. ډېر ځل به دوی د اجنا چې کوم دفتر دارالعلومو کې هلته به په ګرمۍ کې هم سخته ګرمۍ کې به پیدل روانه وه، اوس یې هم ګیله نه ده کړې او د اختر په موقع به همیشه دوی د جوختو که لرې ګاونډیانو به د کور نه څه خواږه جوړول او لېږل به همیشه به دا وي چې موږ دین سره تړلي یو پاتې شو نو خدای پاک به چیرې هم موږ نه ضایع کوي. د دوی لور وایي چې د واده نه پس چې کله به زما ماشومان وشو چې امریکا کې به اوسېده نو ما ته به همیشه دا تلقین کولو چې امریکا کې او د بهر چې کوم ملکونه دي د دې تر چې کوم بد ماحول دی د هغې د بچ کېدو لپاره خپل ماشومانو سره د مینې او د ملګرتیا تعلق ساتئ. د کور ماحول به داسې جوړئ چې د دې په کور کې زړه لګي او بهر تلو په ځای د هغې په کور کې زیات وخت تېروي. د دې لور دا وایي چې میډیکل کالج کې جنکو زما مخالفت وکړو د احمدیت په وجه زما بایکاټ یې کړو نو ما ورته فون وکړو جړل مې نو هغې راته ډېر په ښه رنګ کې نصیحت وفرمایلو چې دې کې جړا څه خبره ده دا خو د انبیاو سنت دی چې ورباندې روانېدو تا ته موقع ملاویږي لګیا ده. او دا یې ویلي چې دا ولیکه زره چې د احمدیت په وجه څه تکلیف درته ورسېده نو خدای پاک به ته یې چېرې نه ضایع کوي امتحان کې به هم ته کامیابېږي. نو زه بیا دا صرف دا نه چې په امتحان کې کامیابه شوم بلکې هغه چې کوم شرپسنده جینکۍ هغه ټولې فیل شوې او حضور فرمایي چې خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي، د مرحومې درجات دې اوچت کړي او د دوی ماشومانو ته هم په دې د نقش قدم باندې روانېدو توفیق ملو شي. نیکان دې وي، صالحان دې وي، خادمین دین دې وي او همیشه د خلافت سره تعلق لرونکي دې وي. حضور فرمایي لکه څنګه چې ما ووایي د لمونځونو نه پسه به د دوی غایبه جنازه به هم کوو د دواړو.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.